بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زموږ استاد ټول مشکلات ته ختم کړي. که زموږ استاد دا مشکلات دنیاوي وي کو دا اخروی وي دا ټول الله پاک ختم کړي. الله پاک دې زموږ استاد د زړونو دا ټول حاجتونه دا پوره کړي. یاد ساتئ چې څومره وظایف دا من کو دا په توجه سره دا په امتحان سره وشي نو دومره پکې پایداره سیوا وي. یو طرف ته که موږ وظیفه کوو او بل طرف ته که موږ سوچ زموږ څه بل څه وي په دنیاوي لین دین کې وي بې وظیفه به کار نه کوي. الله به وظیفه زموږ استادو کار کوي چې مکمل دهان توجه یقین سره موږ وظیفه وکړو. نن چې کومه زموږ وظیفه ده او کم دو رکعاته مونځ دی د هغې مکمل ترتیب تاسو ته ښیم چې په دې کې به څو رکعاته وي او دغه رنګې په دې کې به څه څه وایو. انشاءالله العزیز څوک چې دا عمل کوي الله پاک به د دې عمل په وجه باندې د دوی رشته دا به ختمه کړي. اکثر رونه داسې وي یا اکثر خویندې داسې وي چې هغوی رابطه کوي چې د رشتې د ختمولو دپاره داسې وظیفه راته ووایي چې الله پاک زموږ دا رشته دا ختمه کړي. بل د هغې یو وجه دا ده که نه چې مور پلار د بچو نه تپوس نه کوي، نه د لور نه تپوس کولی شي، نه د زوی نه تپوس کولی شي. غلط رواج او غلط رسم دا دی چې پلار ځان له منماني کوي او مور ځان له منماني کوي. مور ځان له وایي چې دا خو به زه رشته کومه زما لور پکې څه کار ده پلانکي ځای کې به ورکومه. دغه رنګې پلار ځان له وایي خوریان ځان له وایي چې پلانکي ځای کې به ورور له ښځه کوو. د ورور نه تپوس کوي نه چې څوک ورله کوي. دغه رنګې د جینۍ نه تپوس کوي نه چې کوم ځای کې دې ورکو. نو بغیر د تپوسه جینۍ یو ځای کې څه موږ ورکو نو بیا زموږ اکثر خویندې دا خوشحاله نه وي. په هغوی باندې ژوند دا ډېر زیات لنډ تنګ شي د یو پلار د وجې د یو مور د وجې د یو خور د وجې د یو ورور د وجې. نو خدای دپاره چې کله تاسو خپلې لوریانې ورکوئ دغه رنګې خپلې خویندې ورکوئ نو لږ دې تپوس کوئ چې پلانکي ځای کې ستا رشته من کوو نو تا ته منظوره ده که منظوره نه ده. لږ تپوس ته کوئ چې کله هغوی تاسو ته پرمیشن درکړي چې بلکل دا منظوره ده نو بیا دا صحیح ده بیا هلته کې ورکوئ نو ستاسو غاړه دا بلکل خلاصوي. دغه رنګې هلک لکو تاسو رشته کوئ تپوس ته لومبیا وکړئ یار پلانکي ځای کې تا رشته کوو ستا خوښه ده که نه ده خوښه ځکه چې ژوند ورسره هلک تېروي. جینۍ که موږ چاله ورکوو نو ژوند څوک تېروي؟ جینۍ ژوند تېروي که نه. هلک له موږ جینۍ راواده کوو نو د هلک او جینۍ یو بل سره ژوند تېروي نو د دوی نه تپوس کول دا لازمي پکار دی د اسلامي اصول هم دي. زموږ حال که اکثر په غیرت کې راشي یاره مړه د لور نه به څوک تپوس کوي زوی هم پکې را دومره شو چې زه به د زوی نه تپوس کوم داسې بلکل نه پکار. نو چې کله موږ په زبردستۍ سره رشته ولوکو بیا ټول عمر لانجې کونجي ټول عمر بیا جګړې ټول عمر د جینۍ عمر په دار وي د هلک عمر په دار وي هغه کور کې سم درز غوبل شروع وي که نه هغه پوره کلی محله په هغوی باندې دا ولاړ وي. نو د خدای لپاره په دې خبره باندې عمل وکړئ دا وظیفه مخکې شیر کوي دا خبره څوک واوري په دې باندې څوک عمل وکړي چې کله رشته کوي لور چېرته ورکوي یا زوی له رشته کوي نو تپوس ته کوي. اسلامي طریقه ده بهترین اعلی زبردسته طریقه ده. اوس زموږ هغه ورونه چې هغوی له به داسې ځای کې رشته کړي چې د هغوی خوښه نه دي هغوی رشته کول نه غواړي. بعضې ورونه داسې وي چې هغه وایي که مثال کو تاسو ما له واده مو کوئ نو ښځه ورته نه وایم. بعضې خویندې داسې وي چې هغه چېرته په زوره څوک ورکړي هغه دا وایي چې بس خاوند ورته نه وایم نه هغه کور کې به ژوند تېروم نه ته بیا خاوند ښه د ورځ ویني نه ته بیا خوښې ښه د ورځ ویني نه ته بیا په کور کې څوک سکون ویني. نو که څوک رشته ختمول غواړي کوشش کوئ چې لومړی د عمل مه کوئ خو چې کله تاسو د عمل کوئ د هغې نه مخکې تاسو استخاره وکئ 2 رکعاته نفل وکئ او د هغې لپاره د استخارې دا دعا تاسو ووایئ تاسو ته سکرین باندې ښکاري او دغه رنګې د هغې نه بعد الله پاک ته سوال وکړئ پروردګاره په دې رشته کې زما لپاره خیر شته او که نشته دی. کو چېرته به د رشته کې ستا لپاره خیر نه وي نو بیا به د هغې نه بعد دا وظیفه وکړي اوس تا ته کومه وظیفه ښیمه
مې به استخاره وکړي استخاره دې وکړله یاد ساتئ چې استخاره په خپله کوئ بل څوک چاله استخاره نشي کولی چې کله تا استخاره وکړله استخاره کې تا ته وویلی شو چې په دې رشته کې ستا فایده ده یا مطلب دا که نه چې هغه رشته ته وینې ستا واده پکې وي یا مثال د ښځې سره ناست یې خوشحاله یو بل سره ګپ لګوئ یو بل سره روټۍ خورئ دې نه پته لګي چې دا رشته ښه ده کو چېرته تا استخاره وکړله پای کې داسې حالات تاسو ولیدل چې جګړه پکې وه دغه رنګې نفرت پکې و دغه رنګې ډزې مزې پکې وې دغه رنګې د هلک د ناخوښۍ اظهار و د جینۍ د ناخوښۍ اظهار بیا پته لګي دا رشته ټیک نه ده یاد ساتئ چې دا استخاره موږ 7 ورځې کوو 100 ورځې 7 ورځې به استخاره کوو په دې سره سره چې کله تا پته ولګېده چې دا ځای زما لپاره ښه نه دی او ستا رشته زبردستۍ باندې شوې وي نو بیا دا وظیفه وکړه د ماسخوتن د مانځه نه بعد به 2 رکعته نفل صلات حاجت به وکړې الحمد به وویې چې کله تا الحمد وویله ولدوالین آمین دا پوره شو بیا به 41 پیرې 140 پیرې به سورة الفیل وي الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول دا 41 پیری دا 1 رکعت کی وی دغه رنګ رکعت د برابر کو 2 رکعت ته پاسې دی الحمد وایا بیا د هغې نه بعد 41 پیری 140 پیری سورة الفیل وایا اخری سپاره کې اخری ولس سورتونو کې دا سوره شته ده الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل نو چې کله تا 140 پیری دا ویلې 2 رکعات برابر کړل خو په دې کې تصور دا ساتي چې الله پاک دا رشته د ختمه کړاله که پکې خیر نه دا رشته له ختمه کړه چې کله 2 رکعات برابر شي د هغې نه بعد دعا وکړه اے پروردګار دا رشته او په دې رشته کې کو زمانه پر خیر وی برقرار وساتي کله دعا کوي ها ځکه چې ما سره خپل مستقبل نه خبره کله دعا کوي یا الله پاک کو خیر پکې وي نو دا رشته کې کو خیر پکې نه وي یا الله پاک خیر پکې وا چې دا رشته کې کو چرته دا سوي چې دا رشته نه کول غواړي یا ختمول غواړي یا الله پاک دا رشته د زما ختمه کا چې مکمل دا منځو خزی به کوي تقریبا 21 ورځې 21 ورځې به د عمل کوي تماشا کوي تاسو د دې عمل په وجه باندې د دنیا خلکو رشتې د ختم شوي دي کو سړی دا وظیفه کوي ارکان دا وظیفه کوي نو دا به 41 ورځې دا وظیفه به کوي ان شاء الله العزیز تاسو به تماشا کوي یاد ساتئ چې خزی به د خیز یا د خیز په ورځو کې به خزی دا وظیفه بالکل دا نه کوي چې کله پاک شي دا 2 رکعات نفل دی او دا غرنګي 41 پیری 140 پیری پکې سورۃ الفیل دا لوستل دی تاسو سکرین باندې ښکاري نو دا عملو کو ان شاء الله العزیز چې څنګه تاسو واړی اقسم بالله پاک رشتہ تاسو ختمه کی